روانه شي. نبي علیہ السلام ورته وفرمایل چې کوم سړی داسې وي چې هغه خپلو خپلوانو سره تعلق وکړي، که هغه امام د دغه مجلس کې ناست وي، د ده د دغې عمل نه حزن په وجې د یو سړي دعا هم الله تبارک وتعالی نه قبلوي. مجلس د چا مجلس ده؟ دا د صحابو مجلس ده. زیات کوي د مسجد نبوي نه او میرې کاروان څوک د هغه د غوړو جامو سردار هغه یې همدغه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ده. چې داسې مجلس کې داسې سړی ناست وي چې په خپلو خپلوانو سره تعلق وکړي، د دغې عمل نه حزن په وجې د دوی دعا نه قبلېږي، نو ما او تا تعریف نه قبلېږي څه شي. او بیا تاسو سوچ وکړئ چې کوم سړي کې چې که ترحمۍ والا صفت موجود وي، هغه د اعمال په څه حال وي، هغې به اعمال الله تبارک وتعالی هغې قبلوي، کله هم هغې اعمال نه قبلېږي. نبي علیه السلام ته یې اول صفت ذکر کړلو، انک لتصبر الرحم، چې ته صله رحمۍ کوې، زه به تا انبیا او مددګار کړی. دویم صفت یې ورته ذکر کړو وتحمل الکل، چې تاسو مدینې منورې کې ګرځئ، چې چېرته کې داسې سړی وي چې هغه قرضونو کې ډوب وي، پریشانۍ راغستی وي، تاسو ته هغې بوجونه راغلی په خپلو قوت کې اچوئ، هغې قرضې ته رجوع هغې پریشانۍ ته ذکر کوئ. او کوم سړی داسې وي چې هغه دغه جذبه وي چې د نورو بوجونه په خپلو قوت کې اچوي، داسې سړی الله تبارک وتعالی بیا مددګار ورکړي دی. او دریم صفت یې ورته ذکر کړو چې یا رسول الله وتقسم المعلوم وتقسم للمعلوم، معلوم هغه کس ته ویل کېږي چې هغه فنا وي، دا مراد نه غریب سړی ده، دا غریب او مسکین که د ده چا خیال ونه ساتلو نو د ده انجام حرکت ته دا ادا کېږي. معقول په اعتبار سره یې ورته معلوم وویل چې ته پیسې وګټې، بیا کوم داسې خلک دي چې هغه فقرا دي، مساکین دي، محتاج خلک دي، پیسې راکړي، پیسې ورته ورکړئ، هغې ضرورتونه ورته ورکړئ. تاسو یې داسې ورته داسې ورزشا کړي هغه بیا مددګار وکړي. او څلورم صفت یې ورته ذکر کړو تقدیر صاحب مانس کله راشي مېلمانو مېلمستیا کوي، دا کې مېلمانوازي زیاته ده. او پنځم دا څه دا کوم ځای کې دعایي معنا قدرتي افرادو په چا باندې راشي، چې قدرتي حوادثو کې قدرتي افرادو کې هم انتشار نه پاتې کېږي، هغه ځای ته د خپل طرف په ځان رسوئ. او دا پسې کومې پریشانۍ دي قدرتي افرادو سره چې کوم خلکو تاثیر لري، افرادونه او هغه مصیبت زده خلک هغې سره تاسو تعاون کوئ. چې کوم سړي کې دغه پنځه صفات وي، صله رحمۍ ورکړي وي، د خلکو بوجونه اوچتوي او غریبانو سره مدد کوي او مرسته کوي، مېلمانو مېلمستیا کوي، او قدرتي افرادو مصیبت زده کوم خلک دي او هغې سره تعاون کوي. دا پنځه صفات زموږ کوم انسان کې وي، الله تبارک وتعالی هغه درس ورکوي. والله ما یوصیک الله وبلا کله به الله تبارک وتعالی ای ما تاسو په خدمت کې مامدغه ګزارش ده، تاسو باندې ډېر لوی بوج راغلو، تاسو باندې یوه لویه ذمهداري راغله. داسې نه ده چې اوس تاسو باندې د دستار ورکې وویلو چې خبره خلاصه، دا خبره نه ده خلاصه، دغه دستار دا عزت سره سره د یوه لویې ذمهدارۍ د یوه لوی بوج په تاسو باندې راوړو. که غواړئ دغه چې دغې ذمهدارۍ کې او دغې بوج کې الله تبارک وتعالی به مرسته وکړي، دغه پنځه صفات په ځان کې پیدا کړئ، په دې باندې په کاملې طریقې سره عمل کوئ. الله به تاسو داسې مدد کوي لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ذمهدارۍ میلاو شوله، هغې ذمهدارۍ کې الله تبارک وتعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مدد کړې ده. یو بله خبره معصومو عام طور سره چې څومره علماء کرام دي یو ځان ځای مې درلودو دی، عام طور سره مونږ دا یو چې بس مونږ درس و تدریس کوو، د خلکو خدمت کوو، مېلمانو مېلمستیا کوو، د خلکو بوجونه هغه خپل مشرکین کوو، مراکین کوو، په دې باندې مونږ ذمه خلاصه کړه. دا دې الله او دا ذمه خلاصه کړه. نبی علیہ السلام رسول الله مشرق کې نبی علیہ السلام د الله تبارک وتعالی نبی علیہ السلام مقام ورته او کوم نعمتونه ورکړي کړي دي، هغه نعمتونه ورته ښایي. او په اخر کې بیا نبی علیہ السلام ته الله فرمایي فاذا فرغت فانصب، چې کومه ذمهداري تا ته میلاو ده داسې نه ده چې به دغه ذمهداري ته وکړه به دغه ذمهداري تا ته نه نه، فاذا فرغت فانصب، چې کله خپلې ذمهدارۍ نه ته فارغ شي یو ټیم داسې وباسه چې په هغې کې بیا خالص ما طرف ته متوجه شه. دا کوم کارونه دي دا بالواسطه عبادت ما ده او بلا واسطه ما عبادت لپاره به ودرېږه، نو څرنګه ودرېږه په منصب سره ستړی داسې نه چې معمولونه باندې تلاوت وکړه، داسې نه چې معمولونه باندې تهجد وکړه، داسې نه چې معمولونه باندې دوه څلور رکعته نفل وکړه. ای ما حقوق ګزاره وروڼو دغه ذمهدارۍ مه ماته کوئ. په ورځې کې داسې یو وخت خامخا هغه ځان ته مختص کړئ چې په هغې کې خالص الله طرف ته تاسو ودرېږئ، عبادت کوئ. آمین تبلیغ حضرت مولانا الیاس رحمه الله
Teraz madrasa, Pedro madrasa, que não é o Daraji, ele vem nessa vida da